کم چې اساسي او بنیادی مسلې دي بریلی هغې ته اوزګار نه شو، دې بیان د توحید ته اوزګار نه شو، دې رد د شرک ته اوزګار نه شو، دې بیان سنت ته د ټیم ملاو نه شو، د رد د بدعاتو ته ټیم ملاو نه شو، دې خبیث ته چې ټیم ملاو دی نو د عید میلاد النبي غونډه بدعاتو لپاره ته ملاو دی. شرم پکار دی داسې بریلیانو لا. عید میلاد النبی دا په شریعت کې بالکل نه ثابت او دا بدعت ده. دې ته خود مستحب و دین ورته و اور دې کې خو پیغمبر علیہ السلام ستا اختیار بن کړی دی، هغه کې خو ورته الله په جنت کې اختیار ورکو، ستا اختیار هو بن کړی دی. پیغمبر علیہ السلام فرمایي من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. چا چې داسې عمل کو چې پاغه ما حکم نه کړي هغه عمل مردود دی. د عید میلاد النبی د بدعت کېدو دپاره ښکاره دلیل څه دی؟ هغه دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. من عمل عملا، من عمل من لفظا مفرد دی او مانن څه دی؟ عام دی. من عمل عملا هغه سړی که مولاوي که امي چې داسې عمل وکړو لیس علیه امرنا چې ما په حکم نه کړی، دا نه دی ویل چې ما ته منع نه کړی، که نفي یو کړی خو چې امر په د رسول الله علیه السلام نه فهو رد، نو دا عمل رد دی او دا مردود دی او دا د الله په دربار کې ختم کړی شوی عمل دی. نو راشه مولوي صاحب ته ما ته وښایه په دې پیغمبر علیہ السلام پټول جن کې د اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم پټول جن کې د تابعین تبع تابعینو تر دې چې ته خو ځان ته حنفي وې د امام ابو حنیفه په فقه کې وښایه چې هغه د عید میلاد النبی د جواز خبره او فتوا ورکړي. او خلک وایي یره آخر عید میلاد النبی کې ګناه څه دی، حرج پکې څه دی چې تاسو یې دومره بد ګڼئ؟ زوام دا حرج پکې لږ دی چې د عید میلاد النبی څوک مناوي دی وی چې ما ته داسې یو عمل معلوم دی چې هغه عمل محمد رسول الله ته معلومو، ما ته داسې عمل معلوم دی چې هغه سیدنا ابوبکر صدیق ته معلومو، ما ته وی داسې عمل معلوم دی چې هغه عثمان علی او عمر ته معلومو، هغه تمام صحابه او تابعین او تبع تابعین او مجتهدین ته نو معلوم، هغه عمل وی دی هغه عید میلاد النبی دی. دا قبح لګره چې په پیغمبر علیہ السلام پکې الزام راځي و عید میلاد النبی کې څه بدی ده؟ دا بدی لګره چې په عمر او عثمان او علی باندې الزام راځي، دا بدی لګره چې په تمام صحابه او مجتهدین دا الزام راځي چې د ثواب عمل اغي ته نو معلومه او نن بریلی ته معلوم دی، سیفی ته معلوم دی، پلاستیکی دیوبندی ته معلوم دی، شومگر الوخور ته معلوم دی، سقاطی چې ټول عمر شومو پسې ګرځي، د سقاط صابون او چکې پسې ګرځي، د جنازې جانمازونو پسې ګرځي، هغه ته د عید میلاد النبی پته لګي، صحابه ته پته نشته. یرجی ابو لهب په وینځ آزاد کړی دا، نو په عید میلاد النبی به عمل هغه څوک چې بچیم د ابو لهبي وینځ آزادول دا د مسلمان عملو کو د ابو لهب عملو، د ابو لهب عملو. نو چې د ابو لهب عمل نو د ابو لهب د عمل تابعداري په مسلمان کی که د ابو لهب بچي به کی، که د ابو لهب د عمل دین وي چې هغه د رسول الله دو ولادت په سلسله اول خو هغه د عید میلاد النبی په مسله نه مناو کړي، اول خبره یاد ساته هغه د زیری په سلسله مناو کړي، د ماشوم د زیری په وجه د څه په وجه کچره دا وینو هغه بیا په دې تاریخ باندې ارکال ولادت به مناو کنو، جشن ولادت با ابو لهب مناوله، خو ابو لهب چې هر کال جشن ولادت نه مناوي پته لګي غم د یوم ولادت نو کایلا، اخو د ولادت الرسول په خوشاله کې یو ځل کار کړو، ټاپ بټ ټاپ 100 بټ 100 مشرکو او نن تاغه تابعداري نه کوي مگر مشرکان کوي او اهل بدع کوي.
په خبره باندې پوهیږي کنه پوهیږي نو دا یاد ساته دا کار چې څوک هم کې یا بچی د ابو لهب دی د محمد مصطفی اور د صحابه کرامو په مشن نه دی روان کني اصحاب محمد ته هو د رسول الله علیه السلام د ولادت رزم نه معلومه وایي اور زوام د عید میلاد النبی د ولادت رسول الله علیه السلام تاریخ ګډوډېدل دا رد په بریلیانو باندې په دې مسله کې چې رسول الله علیه السلام سره علم الغیب نو زکا ستا پنیس خو عید میلاد النبی دین دے څه شی دی اور دین معلوم الکیف والکم وی کمن او کیفن دواړه معلوم وی نو پکار دا چې په ولادت په ورځ کې د رسول الله اختلاف او مړه زب سوام تب سوستا احمد رضا خان بریلوی اعلی حضرت صاحب فتاوا رضویہ کې وی چې 12 ربیع الاول د رسول الله ولادت نه د اغوی 8 ربیع الاول دی احمد رضا بریلی وی دا خو 12 وفات دی الله دې غرق د رسول الله په وفات کېدو ته خوشاله مناوي د رسول الله په وفات کېدو ته روړونه باندې سنگار لگاولی دے لیٹوله دی لگاولی دی تا کم کفر دے چی دے امت کے مڑا جورونه دے عید میلاد النبی و عید میلاد النبی زکا کچر رسول اللہ علیہ السلام تا علم غیب وی یا د خپل وفات او د پیدائش تاریخ ورته یاد وی نو د رسول الله د ولادت تاریخ بو اتفاقی او اختلافی بو اتفاقی بو خود رسول اللہ علیہ السلام تاریخ ولادت دا چې نن اختلافی دی دا د دې دلیل دی چې د الله پیغمبر اور اصحاب محمد چې اولیاء امتو هغه سره علم غیب نو هغه سره علم غیب نو او زوام په تاریخ ولادت رسول الله صلی الله علیه وسلم کې اختلاف په دی وجه باندې راغلو حکمت دا او چې دا دینی امر نه دی کچرته د رسول الله علیه السلام تاریخ پیدائش دیتا برت دا دینی مسئلہ وی دی کہ با اتفاق وی حتی کہ اختلاف پاکی دا بریلوی مکتب فکر ہم دے احمد رضا خان بریلوی فتاوی رضویہ کی دا 12 ربیع الاول خلاف قول کرے دے دا دا دی دلیل دے چھ مسئلہ دا ولادت دا شرعی مسئلہ ندا شرعی مسئلہ ندا فدی مسئلہ زان پویا کے دا شرعی مسئلہ ندا دا دینی مسئلہ ندا دا خلق کو جوڑا کڑا مسئلہ دا او میلاد دا لفظ سمر گستاح دے میلاد دا رسی سیغہ خبر ہے دا چی دا ظرف سیغہ کے عالی سیغہ والے نو مانس رازی ظرف کے نو موضع الولادت دا پیدائش زے میلاد چی دا ظرف سیغہ چی دا سمانا دا موضع الولادہ دا پیدائش زے نو دا پیدائش زے خو دا خبر دا دی بریلیانو مشرکانو نا اللہ عقل و مغسطے دے دا محبت رسول و دا عشق رسول پا عنوان چا سمر گستاخی دا خلق دا محمد رسول اللہ علیہ السلام کی سوکے نکی اور زمونگا سرکار دا خوچ سنگ طاغوت پس روان دے دک سے بدعات پرستے پس روان دے عید میلاد النبی دا زمون دا ملک سرکاری سٹیٹس جوڑ شوئے لکھا پا سرکاری سطح باندے میلاد مناویگی پا سرکاری سطح ورطا اس چٹیانے ملاویگی پا سرکاری سطح باندے دا عید میلاد النبی پا ورزو کی روڈونا بند وی چراغان لگی دلی وی شربتون تقسیمیگی یو سکیگی بل سکیگی اور خزی او سڑی پا شریک باندے روتی او آغا سب دی میلادونو کی کیگی پنجاب کے آغا بیزتے دا خزو کیگی چھ سڑی نم پا خلنی شی آغستے او دا عجیب کار دے گا نا فرائض تا
شرک تا رد بدعات تا بیان توحید تا چې دا فرضی مسئلې دي بریلې دې ته نه دي سم او عید میلاد النبی ته اوسګار دی کم چې اساسی او بنیادی مسئلې دي بریلې هغه ته اوسګار نشو دی بیان د توحید ته اوسګار نشو دی رد شرک ته اوسګار نشو دی بیان سنت ته د ټیم ملاو نشو د رد بدعات ته ټیم ملاو نشو دی خبيث ته چې ټیم ملاو دی نه د عید میلاد النبی غوند بدعات لپاره ته ملاو دی ولید رسول الله نور طریقې ختم شوي گاونډي سره امداد ختم شو په کونډو یتیمانانو مسکینانو باندې رحم کول ختم شو د غریب خلکو خیال ساتل ختم شو د محمد رسول الله علیه السلام په تاریخ ولادت او په عید میلاد النبی چې ته دومره لوی خرچه کې نو په مشن ولادت النبی په مشن نبی باندې ولې خرچه نه کوي دی جشن مناوي خو مشن پرې خده کم سره چې عید میلاد النبی مناوي تو وګوره دی به د جشن نبی صلی الله علیه وسلم او مسلې د رسالت نه بالکل غافل وي ښه په دغه باندې بدی نه جشن مناوي خو مشن پرېږدي مونږ وایو راشه مشن مناو کې جشن په خپل مناوي او بیا د قران نه باطل استدلالات فبذلك فليفرحون عید میلاد النبی ثابت شو چې فبذلك فليفرحوا د پیغمبر علیه السلام پیدائش باندې خوشحالي وکړي ستانه سوال کوم صحابه کرام په قران خپویدل کنه پویدل اور اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم سره پزړه کې محبت د پیغمبر علیه السلام موجود کنه موجود نو چې ور سره موجود دی په دې آیتم پویدل اغه ته دا خبره ولې نه فهم کوله چې راځي چې عید میلاد النبی مناو خدا خلق خواهش پس روان دي نو بهر حال